یو بل مسله دی روجماتی متعلق غدا ده چې روجماتی کې با روجدار بنده مسلمان جلتی بکئی معنا چې کله نور یقیني طریقې سره ډوب شي نو بیا فورا روجه ماتول دا فورا روجه ماتول تعدی کول بدی کې دا یو مستحب ده یو سنت عمل ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم بخاری شریف حدیث ده نبی اسلام فرمای اذا اقبل الليل من ها هنا چکل اشبا د دې خوانه یعنی د مشرق د طرف نه راش وادبر النهار من ها هنا اورز دی خوانه یعنی د مغرب د طرف نه ورځ لاړ شي یعنی چې کله شپه د مشرق طرف نه راشي او ورځ د مغرب طرف نه لاړ شي او وغربت الشمس پیغمبر علیہ السلام فرمای نور ډوب شي فقط افطر الصائم بس د روزدار روزمات معنا دغه وخت د روزمات د روزدار د چې په دغه وخت کې د روزمات کی نو دی کې به بیا د انتظار نه کوي چې راځه ورستو به ماته کی ځکه امام بخاری رحمه الله په دې باندې مستقل باب قائم کړی دا باب تعجیل الافطار یعنی باب د بیان دی هغه حدیث مبارکو کې چې هغه ذکر دا تلوار کول جلتی کول پر جماعت کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر پیغمبر علیہ السلام فرمای همیشه با زما دا امت مسلمانان دی با خیر کی وی بخیرن معنا بخیر کی وی آرام کی وی راحت کی وی فراخی کی وی ما عجل الفطر ترکمه پر جدی د نور ډوبیدونه پس پر جماعت کې دی تعدی کوي د دې حدیث متعلق ملال قاری رحمت الله علیه شارح د مشکات شریف لیکي لا یزال الناس بخير سمعنا یعنی موصوفین بخير كثير او المراد بخير الكثير ضد الشر والفساد ملال قاری رحمت الله علیه فرمایي چې لا یزال الناس بخير دا معنا چې دی به موصوف وي په صفت د خیر باندې چې کوم خلق جلتی سره مطلب بانګ سره سم دستي رو جماعتي مراد په خیر سره صد ملال قاری رحمت الله علیه فرمایي ضد الشر الله بدا بندگان د شر نه ساتي ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم ده چې تاسو رو جماعتوي نو شر نه به ساتي والفساد فساد نه به ساتي شر ظاهری شر ظاهری فساد شر او فساد باطنی شر و فساد نیت اراده کې به سیواله راځي یا شر و فساد مطلب جسمانی شر و فساد نه به ساتي ځکه حکما داوي چې کله انسان د کم خوراک تسلو شي نو د انسان مسلمان رو جماعتي نمخ کې استمزړه کیږي اگر کډیر طعامونه ډیر خوراکونه زړه نه کیږي او چې کله اذان شهر خوراک ته به زړه کیږي د قدرتی مسله ده نو چې کله د انسان سره زړه شي هغه ونه خوري نو د فساد راځي د په خلق د مزاج کې د دې په معده کې بیا د معده خفقيږي معده باندې بوج راځي معده ته تکلیف رسیږي معده چې د انسان د ټول بدن یو مرکز ده او هغه مرکز چې خفشي څنګه خفقيږي معده چې معده سو غواړي ورنه کې معده خفشي بیا اشتها ختم شي او روجي ته الله یو کمال کوي چې روجه کې تر ماخامه پورې ست طبيعت نه کیږي بس قدرتي او مسل معده دانه وي چې بس راواچو او بر راواچو یا مثال روټي راواچو نه 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 خو چې کله اذان او معده خپل आवाज کوي چې کجورا आवाज کوي چې مثال په تور یخ او بو आवाज کوي چې روټي आवाज کوي چې مثال په تور سمیوس شي نو پیغمبر علی السلام فرمایي چې ته د اذان سره سم جلتی دا سره چې ته جلتی سره زر خوراک وکړې دا څه بسر زر راکاږي نه ته به پکې سستی نه کې چې مثال په تور ته چې راځه د منځو کا سم مثال په تور ولګي د لاسه مړکیږم نه نه دا سنت مخالفت ده نو ته چې مثال د سنت او عملو کې دا یو خیر تا ظاهری خیر
باطنی جسمانی روحانی ټول خیرونو باندې به مشرف شي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ساينسدانان هم په دې باندې قائل دي فلکیات والا په دې باندې قائل دي چې څومره مثال قوانین وضع کول کې په دې باندې قائل دي چې ډیر ټول نه پوي قانوندان پیغمبر علیه السلام د ټول نه لوی ساينسدان پیغمبر علیه السلام د ټول نه لوی پوهیدونکي په فلکیات پیغمبر علیه السلام ځکه چې کلیات د ټول ساينس کلیات د ټول فلکیات او کلیات د ټول قوانینو هغه د پیغمبر علیه السلام د وینا نه د پیغمبر علیه السلام چې کوم وحی راغلی جلی وحی چې قران کریم خفي وحی چې حدیث مبارکه د نه راخص کړی دي دین اغستی دي ای په دې باندې قائل دي نو چې کله پیغمبر علیه السلام کوم قول کوي ای کې به یقینا هغه کې به خیرونه ډیر زیات وي ځکه دا څه چې موږ او تاسو تخکاری دا محسوسات وي مثال په تور یو بنگله دی ولیدله دا بنگلا قتل دا محسوسات دستا ابتدا د محسوسات ستا بنگلا قتل دی انتها د محسوسات جو ستا په نظر راځي به ابتدا د عقل شروع کی مطلب یو نظر د سترګې دی یو بنگلا دی ولیدله نو د دې نظر نه اخوا ته به عقل شروع کیږي عقل شروع شو څنګه یو بنگلا دی ولیدله نو استاد یې انتظار راځي چې دا چا جوړه کړی دا مضبوطه جوړه کړي څومره وخت کې جوړه شوی دا د عقل خبرې دی بیا نو انتها د نظر د محسوس ابتدا د عقل جوړیږي عقل شروع شي او انتها د عقل چې دا ابتدا د وحی عقل چې تمام ته ورسیږي یو څه کې مثال په تور علاج کې که ساينسدان انتها ته عقل کې ورسیږي انتها ته چې عقل ورسي د ساينسدان یا د معالج د ډاکټر دا به ابتدا د وحی به د دې ځینه شروع کیږي یعنی دا وحی چې دا د عقل نمبر ده نو چې په وحی جلی کې یا په وحی خفي کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې لا یزال الناس بخیر عقل نه بره خبرې دي چې څوک را جماعت په جلدی سره کې نبی اسلام فرمایي دی په خیر باندې مولا علی رحمت الله علیه فرمایي سمانا شر نه به بچي فساد نه به بچي شر او فساد ظاهری شر او فساد باطنی شر او فساد روحانی دینه ولا سره بچي بیا مولا علی رحمت الله علیه فرمایي چې لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطره عجل الفطره سمانا ما دام على هذه السنه دا نه مثال په زر زر خوراک نه په دې نیت نه چې زر راځه او خوراک په دې باندې چې دغه سنت باندې چې د عمل په نیت باندې چې راځه د سنت ادا شي نو چې سنت ادا شو لکه نور خیرونه خو په خپل راځي سنت ادا کول د اجر یو ذریعہ شو اما دا نور خیرونه په صاف خپل ول چې ته او داس کې او داس یو فرض عمل ده خپل منزل سنت طریقه ده پوز منزل سنت طریقه ده نو چې کله ته دا یو فرض او سنت کې نو دی کې بدن صفاکی کې مخ صفاکی کنه صفاکی لاسونه صفاکی ده خو په خپل راځي بدن اندامونه په دې اوړ کې یخي کې په خپل خدا کوم عمل چې دا فرضیه خو ته د حکم د فرض د وجنه کې دا نور فواید خو په خپل راځي نو ملائک رحمت الله علیه فرمایي ما عجل الفطر یعنی ما دام على هذه السنه هغه څه چې مطلب دا چې سنت دا چې وي سنت تقدیم على الصلاه لخبر صحیح به ملائک رحمت الله علیه فرمایي چې سنت دا مخکواله د خوراک د اسکاک مطلب درو جماعت په منځبانه او بیا ترپشتي هغه مطلب دا چې د حدیث شارح دا غوي وی فین فی التعجیل مخالفه اهل الكتاب وی په دې تلوار کې دا یو خیر او برکت ده چې ته تلوار برو جماعت کې دي کې مخالفت د چا د اهل کتاب او د يهودو ولی فینهم یؤخرون الی اشتباک النجوم ای اختلاطها ځکه يهود غیر جماعت ورستو کوي تر دې پر چې اختلاط غنواله د ستورو راشي ثم صار عاده لاهل البدع في ملتنا صاحب دې تربشتي فرمای چې يهود دا ورستو کیرو جماعت تر دې چې د ستوري خو غن شي راخکارش وی کدا چې زمنګ په دې ملت کې څوک دا اهل بدعت خلق دي اوم دې ورجونه فقها فتاوی تا ترخانه کې څه فرمای ويستحب للصائم تاجيل الافطار قبل طلوع النجوم فقها فرمای چې مستحب ده د روزدار لپاره تاجيل الافطار تلوار کور برو جماعت کی مخک د راختلو د چانه د ستورونه نو رو جماعت کی تلوار کول دا د خیر او د رحمت یو ذریعہ ده
همدارنګه فتاوی بیا دا وایي چې د نور پرې وتل یو قطعي بدهي څیز ده. په دې کې مثال غالب الظن او احتیاط دعوا کول د بی بنیاد دي. څه مطلب؟ ته دا وایي چې دا یقیني دا پریوزي ځکه وګورس ورېزه کې سرواله ښکاری نه، دا ښکارا ښکاری چې نور پریوته خو بس پریوته تا دته د غالب الظن احتیاط دعوا کول هیڅ په شریعت کې څه بنیاد نشته. بس چې نور پریوته بزرو جماعت ټیم بس داخل شو داسې یادا اوس نو ټیم ټیبلونه دي دار یو وخت له خپل ملټونه دي بل ګنټي دي هغه ملټ ګنټه لکه څنګه موسمیات والا یا فلکیات والا چې کوم ټیم هغه کړی چې بس ټیم داخل شو اذان شوی کنه شو استاد رو جماعت ټیم راغلو جماعت اوس کچېره اذان مخکې نه وشي نو بیا هم رو جماعت ټیم خلا داخل نه ده اکم ټیم ټیبل چې لګیدل. او انس رضی الله عنه فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هم رو جماعت کی تادی کوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء. ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه لیدلې. انس رضی الله عنه فرمایي چې د کلم د ماخام مونږ کړي مگر بغیر د رو جماعت نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با ماخام مونږ کو اله چې روجه به ما تکړه روجه به ما تکړه بیا به ماخام مونږ کو. اگر که مثال په تور بو باندې با هم مطلب منځنه مخکې به روجه ما تکړه. او بل چې حدیث مبارک کې راځي روجا ماتون کې روجا ماتی کې مطلب دا چې تلوار کې حدیث قدسی کې راغلی یو حدیث نبوي چې هغه د جوهي خفي ویلې شي قران کریمي هغه ته وحی جلی چې جبرئیل علیہ السلام په واسطه باندې الله پاک راولېږي حکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حدیث قدسی ده چې مېس کې جبرئیل علیہ السلام نه وی ډایرک الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي هغه دا حدیث مبارک نه حب عباد الی عاجلهم فطرا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله پاک وی بهشکه بندگانو کې ماته ډیر محبوب هغه څوک دا چې څوک مطلب دا چې د نور پرې وتلو نه پس سم دستی روزه ماتي بدلتي سره. بل یو حدیث مبارک کې دا ذکر کیږي نبی اسلام فرمایي ثلاثه یحبه الله ودری خبر دي چې الله تعالی دا درې خبر ډېرې خوښي تعجیل الفطر پر جماعت کی تادی کول او تاخير السحور سحور او په پښمنی کې ورستواله کول یعنی اخري حصے تر رسول او دریم وضرب الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاه یو لاس په بل لاس باندې خودل دینم نه لاندې او مقصد دا چې یو لاس په بل خودل مانځه ته ودرېدل دام مطلب دا چې الله پاک ته ډیر ګران دی او الله تعالی ته دا محبوب دی. اوس پرو جماعت کی تادی کول په وجه انسان ولې دی الله پاک محبوب جوړیږي وجه دا ده چې په دې سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو تابعداري راځي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا و چې د نور پرې وتلو نه پس به څه شي کوو جماعت کی تادی کوله. نبی اسلام فرمای لا یزال امتی علی سنت ما لم تنتظر فطرها نجوما. پیغمبر علیہ السلام فرمای زما امت به تر هغه وخت پورې زما په سنت باندې دی قائم وي تر څو پورې چې دوی درو جماعت لپاره د ستورو د راختلو مطلب دا چې انتظار نه کوي چې مطلب يهود خو هغه انتظار کوي دی چې انتظار نه کوي دی مقصد دا چې زما په سنت باندې بدی قائم وي او سنت باندې او دا یقیني خبره چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع سره انسان محبوب ګرځي. ځکه قران کریم کې الله پاک څه فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کچېره مثال په تور محبت تاسو الله سره غواړئ تاسو مطلب محب دی الله تعالی نو تاسو تابعداري زما وکي نو الله پاک به تاسو سره محبت وکي. نو مطلب دا چې کچېره تاسو د الله تعالی سره د رښتینی محبت دعوه کوي نو تاسو سو کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو تابعداري وکي. د مقصد دا چې د الله پاک با مطلب استاد محبت یقیني شي چې الله پاک به تاسو سره محبت ساتي او تاسو به الله تعالی سره. او بل وجه دا چې درو جماعتي په وجه د يهودو نصارو مخالفت راځي ځکه هغه د نور ډوبېدو نه بیا هم وروستو ای روجا ماتي. او بل وجه دا چې ما خاموس په اطمینان او په سکون سره وشي ځکه چې ته مثال په تور مانځه ته ودرېږي او څه د خوړلې نه اسکلې دي نه نو میده د تا مقصد دا چې خوراس کا غواړي نو دا موز اطمینان او سکون سره وشي. او بل روایت کې دا راځي لا یزال الدین ظاهرا معجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى یؤخرون
دا دین به همیشه غالب نبی اسلام فرمایي تر څو پورې چې خلک پر جماعت کې تعدی کوي ځکه چې يهود او نصارا پر جماعت کې سګي ورسته